أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. دی آیاتونو کې الله سبحانه وتعالی یو واقعي طرف ته اشاره فرمایي او دا واقعه په جنگ بدر کې پیښه شوې وه. ادا کار شوی چې کله جنگ ختم شو نو مالی غنیمت راغون شو. نو مالی غنیمت چې راغون شو نو خو ډېر په کمه پیمانه جنګ و، لکه دومره غټ جنګ خو نه و که نه. او هغه وخت کې دومره څیزونه هم ډېر زیات، مالی غنیمت هم دومره نو، غربت ډېر زیات و. خاص طور مسلمانان خو ډېر د غریبۍ په حالت کې وو، کفارو سره ډېر زیات جمعیت او دغه پکې ډېر زیات و. نو هغې کې یو څادر چې کوم دی د مال غنیمت نه هغې څادر پخوا د دې کپړو ډېر زیات اهمیت و. دا اوس مونږ ته د دې کپړو دومره اهمیت پته نه لګي. د نن نه صرف څه شپېته کاله وروسته چې لاړ شي که نه، نو پاکستان چې کله ازادېدو په 1947 د هغې نه پس تقریبا 10 کالو پورې کپړې نه میلاوېږي. خلکو بچا د ملیشي یو جوړه به یې چوړی، بیا به یې ورسره د لټۍ پرتوګه چوړی، کمیس به یې یو شانتې و، پرتوګ به یې بل شانتې و. او دومره سخت د دې دغه و چې دا څنګلو باندې او په دې کونډو کې به خلکو یعنې زنګونونه لګول، دې ته به یې زنګونونه وي، پټۍ به یې پکې لګولي، جوړونه به یې پکې لګول. کپړې دومره ګرانې وي او ناپید وي، نو ټوکړې به پکې لګېدې. دا اوس الله پاک دومره فراواني دا اوس دی چې د یو سړي شل جوړې دي، او اخترونو کې به چا یو جوړه جوړوله. نو هغه وخت دغه شانتې و. په هغه وخت کې خو بیا د دین هم ډېر زیات، ځکه چې کارخانې مرخانې خو دومره نه وي، د لاسو کډۍ وي او په دې باندې به دا کېدې. چېرته د مصر او د شام نه به کپړې راتلي، چېرته به د بل ځای نه به راتلي، او د عربو خپل څه څاټ غټې غټې کپړې وي او به خلکو اچولې. په دې ګرمو کې به یې هغه غټې کپړې اچولې، لکه څنګه را ټاټ او بورۍ دي، د دې غوندې غټې غټې د اوښانو او د دې ګډو بیزو د دې وړو نه به یې جوړېدو. نو دا خو دا تاسو د شپېتو یا کال دا یعنې د رسول الله سلام په وخت کې خو هغه وخت کې د دې کپړو ډېر زیات نو هغه څادر د ټولو خلکو په ذهن کې و. نو څادر هر چا تپوس کولو، چا پکې دا ووایي چې یاره بس رسول الله سلام به هغه ځان له ایښي، رسول الله سلام به ځان له ایښي. نو الله سبحانه وتعالی په دې آیات کې د هغې رد فرمایلو چې داسې خبرې د رسول الله سلام په متعلق باندې مه کوئ. حالانکه په بد نیت باندې نه دي ویلي چې ګینې یاري هغه ته هغه خو زمونږ پیغمبر هم دی، هغه ته روان دی، که هغې ځان له کېږدي نو زمونږ پسې اعتراض نشته. خو لیکن چا دا ووایي چې یاره که رسول الله سلام ځان له ایښي وي او تاسو څه د هغې پسې دومره خبرې کوئ، نو الله ته هغه خبره هم ناګوار دی ورته. او الله پاک فرمایي د دې دپاره د جهاد مسلې ډېرې ګرانې دي. بی یو کارتوس هم چې د نن سبا غیر شو، یا د کور ته به اجازه ته یوړو، نو هغه ټول جهاد دې پسې لاړو. لا کلاشینکوف او ټوپک او غټ څیزونه او پستول وغیره یا تماچه وغیره خو پرېږده، چې یو کارتوس کې بغیر اجازه ته هغه ټول جهاد دې پسې لاړو. دا د دې دپاره د دې ډېر زیات سخت تاکید دی. دلته کې الله پاک فرمایي وما کان لنبي، او ندي
د یو نبی د شان مطابق دا خبره ان یغل چې هغه غلاو کی څه شي ډډې ته کی پټ کی ومن یغلل او چې چا څه شي پټ کو یې سیټ تکو کنه نو یأتی بما غلا نو هغه به راشي د غلا والا سیس سره یوم القیامه ورځ د قیامت الله پاک دې د هغه سیس سره بیا بعثت کوي چې چام کالټوس ولري کالټوس واغه ځان سره لاس کې دی نیولې چې داږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واقع کې محدثین یو خبره لیکي چې یو سړي دغه شانتي یو جهاد کې دا شکارو کو چې هغه یو شی ځان سره واخیست او هغه ځان سره کېخو مال غنیمت ټول راغون شو مطلب دا دی او داغه تقسیم وشو بل احکار باندې د بیا وروسته سوچ کړی چې یاره دا خبره خو ما ته خنق کاری او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ظاهرو چې دا شی ما نه پاتې شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې کله هغه شی یوړو وروسته د تقسیم نه پس چې کله هغه شی ولا واپس یوړو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته واپس وانه دشت ورته سووي وې زدا بوست د فورز د قیامت ځان سره وړي ولی چې دا شی به زه اوس څنګه پرې دومره ظلمونو په سونو کسانو باندې تقسیم خو شو هغه وخت کتارو د دې په بدل کې وبل څه بل شی ملاو شو بل شی په ملاو شو تقسیم کې بده راغلو ته چې اوس بالا دا یو شی وروړي دا به په چا تقسیمو لہذا دا تقسیم ګران دی لہذا دا یو سبب دا ځان سره خبر وړه بیا دا په ورځ د قیامت ته دې سره حاضرې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د پاره به ډېر سخت احتیاط کې محتاط اوسېدل پکار دي ډېر اوچت کارم دی خو په هغې کې ډېر نازک هم دی په دې نفس باندې به هر وخت کنټرول ساتي چې ما له چا سره زیاتې ونشي په دې جهاد کې یا په کار خیر کې او په چا باندې غوسي او ترفي او دغه کې دا نو هغه خیر کار دې خرابېږي ځکه چې تاسو مطلب یو شی باندې مقرر شوی او ته تقسیم کې او څوک داسې رټي او څوک داسې رټي د دې لپاره مفسرین او حضرات لیکلي دي چې کوم سرکاري ملازمان نو دا په خزانه باندې چې تقدا امیران نه دي دا د دې د پلا خزانه نه دي دا به د قوم امانت دی او په دې کې چې چا خیانت وکړو نو هغه داسې دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی ته وکړي ولې چې دا اوس مثال په دې وخت کې شل سره پاسه 100 کروڑ آبادی ده کنه 200 میلیونه آبادی ده د پاکستان سره پاسه نو تاسو ماته دا سوچو کې چې درته کې چا یو 100 روپے پټي کې بیت المال لا نو دا 100 کې یو کې سره چې ټول عوام پکې راشي نو چا له بده چا نه به معافي غواړي کله یو سړی نه پټي کې یا هغه نه سیټ تکي هغه خو به طلاق معافي وتی وغواړي یا بولا هغه 100 روپے واپس ورکړي چې بس ما ته بخشش وکړه ته پېښ شو سره معلوم دی لیکن ته به د عوامو د خزانه پیسې د ټول عوام پیسې دغه شانت د مدرسو د مدرسو د جماعتونو دا ټول ګره دا خبر دي سره تعلق لري اجتماعي پیسې چې کوم ځای کې را جمع کیږي نو په هغه کې د ټول خلکو حقوق لہذا دې شي کې ډېر زیات خیال ساتل پکاري چې به دې کې داسې واقعیا تاسو نه زیاتې ونشي د دې لپاره چې کوم پخوانی علماء او کوم د مدرسو مشران هغه باغی له ګوتې نور وړي منتظم به مقرر کړو ورته ویل دي حساب کتاب کوا او بیا به هغه په یو حساب کتاب سره وروغتو او په هغه کې هغه خلک چې کوم بدبارو غربا او داینه تصدیق کولو چې را تابانه زکات خیرات کی کنه غربت دې کنه مالی حیثیت څنګه لري چې پای باندې بیا کېرو د هغه نه بیا هغه باندې خرچه کېدا لکه روټه خوراک جامه پیزار داسې د مناسب چپای باندې وسه کېدو نو پای باندې هغه خرچ کېدي ځکه چې خلک خو پدې کې زکاتونه خیراتونه او پدې کې دا صدقات وغیرہ دا ټول څور کوي کړه ندی د پاره به د دې ډېر زیات احتیاط وکړ دي نو دا ټول خبرې دا اوس خلک دا چې کوم ایدی ترسو پلانا ترسو دینانا ترس دې کې خلک زکاتونه ور کوي او شوکت خانه هسپتال او دې کې خلک پیسې وي نو دا خو د عوامو پیسې او دې کې مطلب دا دی چې یو ډاکټر دی هغه تنخواه ملي او بیا چې کوم دې پکې پیسې مو یا په خزانه باندې څوک ناشته تنخواه ملي
او پیسې انټرنیټ ته کوي نو دا هغه حرام دی. د دې لپاره الله پاک فرمایي چې په یو ورځ د قیامت به دغه غلا سره دی حاضري چام چې وکا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره د نبی علیه السلام ذکر فرمایلی چې څوک مستثنا نه دی یو سړی دا وایي چې را زب بچم د رسول الله السلام نوم عالم کې د هغه نه دا خبره ډیره لري و بعید و او د دې لپاره غیر د ظهورن لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله پاک فرمایلی چې د نبی د یو نبی لایق شان دا خبره نه ده چې هغه یو شی بغیر اجازه او بغیر تقسیم چې کوم دینو ډېر تکي دلته کې الله پاک فرمایي ثم توفى كل نفس نو په دغه ورځ چې کله بیا دی واپس دا خپل شي سر راشي نو بیا به الله پاک پورا هر نفس لا ما کسبت چې کړی وي او وهم لا یظلمون نو هغه اجر به ورته ملو شي او یا سزا به ورته ملو شي که چا نیک کار کړی نو اجر به ورته ملو شي او که چا بد کار کړی وي نو هغه ته سزا ملو شي وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم نه کړی شي. الله پاک فرمایي چې افمن اتبع آیا هغه سره چې چلیږي رضوان الله د الله پر رضا باندې چې تابعداري کوي د الله د رضا کمن باء دا سړي په شانت دي لکه چې راغلي وي به صحت من الله په غضب د الله کې یعنی د الله په غضب باندې ککړ شي وي یعنی هغه سړي غونتي یو شی یو سړی دی چې هغه د الله د خیر کارونه کوي د الله د رضا لپاره نو هغه الله راضي وي او هغه اجر عظیم ورکوي او بل هغه چې هغه او وخت د ظلم او د جبر او د ګناهونو او داسې کارونه کوي نو الله پاک فرمایي چې دا دواړه څنګه دا خو برابر نشي کېدای دلته کې الله پاک فرمایي چې ومأواه جهنم عالم کې د داسې خلقو چې څوک د الله په غضب سره ککړ شي وي نو هغه له الله پاک ټکانه دا زید هغه جهنم دی وبئس المصير او ډیره خراب ټکانه را د اوسېدو دغه زید ډیر خراب دی. لہذا الله پاک فرمایي هم درجات او دا دواړه قسم خلق چې دي عند الله درجه د دې مختلف دي په نزد الله باندې والله بصیر بما يعملون او لا او الله پاک چې کوم دی نگران دی دا ار یو سړي په عمل باندې الله چې کوم دی لیدون کې دی بصیر وی لیدون کتاب د خلق په عملونو باندې هغه ار وخت ګوري یو بنده باندې نظر دی چې دې څه کوي د پزړو په دل دماغ د هر یو شی الله تعالی معلوم دی. مصلی الله فرمایي لقد من الله او یقینا ډیر زیات احسان وکړو الله علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا اغه انعام دار چې کله رولې ګلو پدې کې یو رسول من انفسهم هم د دینا یعنی د دې د قام قبیله د عربونه مراد د عربونه دي قام قبیله خدای سره جدا وي لیکن په قبیلو کې پوښتنه قبیله کې الله پاک چې کوي هغه په قریش کې او بیا په قریش کې په بنو هاشم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک پیدا کړ چې د ټول عربو په نسبت دا اوچت خاندان نو بیا الله پاک په دې کې دا رولې ګلو دا رسول او نو دا یو قسم داسې چې د دینو لکه کله بار نه یو سړی انګريز راغلی وي او دې ته خبره کول نو دې به انګريز په خبره پیدا یا یو فارسی باندې راغلی یا یو پښتون تلوي داغه په خبره پیدا او دې دا خبره منله نو الله پاک فرمایي چې دا د الله احسان او شستاسو په جبت استاسو د خلقنا استاسو د علاقینا استاسو زبان والانا په تاسو کې نبی ورو ګلو الله سبحانه وتعالى او وېدا د الله احسان دی دنیا هم بیا تاسو منلو کړه هر جبي والا او د هر علاقي والا والله را لګلې نو بیا خو منلو کړه لیکن هغه بیا په نفس باندې ډیر سخت پرې وته ولی چې افغانستان ته لاړ شي نو د افغانستان پاکستاني غي مني چې هغه او د ورکی یا دلته څوک افغاني مني دلته چې انګريز دلته کې او د ورکا نو هغه مني بالکل نه مني دلته کې د یو قوم بل قوم دغه نه مني لکه انډیا والا زمونږ نه مني زمونږ انډیا والا نه مني دې لپاره الله په فرمایي چې
یتلو علیهم آیاته چې هغه تلاوت کوي په دای باندې آیاتونه د الله ويزکیهم او په دغه آیاتونو قرآن سره پاکوي دی د الله تلاوت چې د کلام کیږي او د الله آیاتونه کوم ځای کې بیانېږي نو دې سره د نفس پاکیزګي راځي د زړه پاکیزګي راځي مثال څنګه را درس کوم په دې کې د اخیری خبر راځي کوم کې یو کس په غلط کار کې مختم وي نو الله توفیق ورکړي چې دا خودونه سخت جرم دی او دا خو ندی کول پکار وران لا په دومره خپکیږي نو بیا هغه پری دې لپاره یعنی الله پاک فرمایي چې ويزکیهم او پاکوي دی یعنی د ظاهری او د باطینی شرک نه او د پلیتونه لکه د مونږ لپاره او د چاردام شو غسل شو او دغه شانتي پاکیزګي ده او بل چې کوم دی نو د باطینی شرک وغیرہ نم چې کوم دی بت پرستانه او د هر قسم شرک نه ويعلمهم الكتاب او علم ورکوي دی ته د کتاب یعنی د قران پاک والحکمه او د احادیث او د سنتو یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکمت او بصیرت چې کوم احادیث بیان کړي دي هغه ټول د حکمت خبرې دي او هغه د عمل لپاره دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه بیان کړي دي وان كانوا من قبل او اگر چې وو د دینه مخکي لفي ضلال مبين په غټه گمراهه کې په ښکارا گمراهه کې دي پراته ښکارا گمراهه کې ټول مخلوق د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتونه په گمراهه کې وو بت پرستی عام وا اسلام نو په یو مذهب باندې چې عمل نکولو کوم مذهبونه چې د وخت کې يهودیت او نصرانیت په پایم چې پورا عمل نکولو ټول څه خراب خراب تور تیاری وی د کفر د الله پاک فرمایي چې د دې مخکې ټول خلک گمراه او الله پاک سنو لګول او استاد نه راولېګول نو دا د الله احسان وکړي اوس الله پاک فرمایي چې اولما ايدا سنو چې کلا اصابتكم ارسل تاسو ته مصیبت یو مصیبت یعنی تکلیف ته ورسېدو قد اصبتم مثلها او په تحقیق چې رسول او تاسو دغه شانتي یو تکلیف زخم تاسو ته ورسېدو په جنگ احد کې او یا کسان شهیدان شول نو تاسو کو کال مخکې په جنگ بدر کې او یا کسان دغه یې مکړی مو کړه الله پاک هغه ور یادای او استاد دا وایي چې قلتم ان هذا او بیا تاسو وی چې دا مصیبت د کوم ځای نه راغو دا تکلیف د کوم ځای نه راغو قل هو من عند انفسكم نو تو فرمایي ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا تاسو د خپل نفسونو د لاس راغو ولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره باندې 50 کسان کینو او هغه د مال غنیمت د غونډورو په فکر کې راکوشو او بیا امیر ورته چغي والی او هغه بیا هم راکوشو نو هغه اجتهادي غلطي ولا هغه کې نشو هغه په خپل خیال کې چې جنگ ختم شو مسلمانانو بریو مونږ خو لکه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو تاکید وکړو کنه تاسو باندې راځي کوم ویلو کو تاسو باندې راځي او بیا الله پاک فرمایي چې دا تاسو د خپل لاس او بل کار چې تاسو الته مشوره تاسو سره وکړو تاسو سړي چې بارځو په میدان کې جنگيږي نو خو الله پاک د اجازه درکړو په میدان کې چې جنگيږي بیا خدا تاسو د خپل لاس غری د رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده دا وسیل په مدینه کې پاتې شو الته هغه واغه مجاهدین ټول وی چې نه بس میدان ته وځو کنه دا چې کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا کور کلاړو بس غرو دغه خولې واچولو چې په لاس کې راوځي او وروته بس بیا هغه واپس کیونه ان الله علی کل شیء قدیر او بشک الله پاک په هر څه باندې قادر دی